أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ننني درس کې ان شاء الله العزيز سورة هود پارہ نمبر 12 رکو نمبر 7 آیات نمبر 80 81 82 83 سلور آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي د حضرت لوط علیه السلام او د هغوی د قوم تذکره روانه وه نو کله چې دغه خلکو تمام حدونه پار کړلو نو بیا د الله جل جلاله د عذاب فیصله وشوله نو د دغه عذاب د پاره الله جل جلاله دی هم خلکو ته خودل چې ګوره دوی د اخرنۍ لمحې پورې هم په خپل ګناه باندې برقرار ولاړ دي د ګناه نه توبه نه وباسي نو الله جل جلاله په دغه وخت کې فرشتې چې نو هغه د امرد الکانو په شکل کې راولېږل نو دی چې کله هغوی نه خبر شول په منډه منډه چې نو هغه د لوط علیه السلام کور ته ځان راورسولو نو لوط علیه السلام ورته وویل چې دا جنکۍ ښځې ستاسو دپاره جایز دی الله دا ستاسو دپاره پیدا کړی دي نو خپل خواهشاتو تکمیل د دوی نه وکئ نو دوی ورته هغه ځای نو بې ادبه ګستاخانه الفاظو سره وویلو تا ته ښه پته ده زموږ په دې کار کې څه دلچسپي نشته زموږ خو دقه یو کار دی العیاذ بالله نو دوی د لوط علیه السلام کور ته چې کله را رسېدل حضرت لوط علیه السلام پسې ور بند کو میلمانه پرشتې دننه ناست ولو دوی او د لوط علیه السلام ډېره مکالمه چې نو هغه وشوله ډېرې خبرې چې نو هغه وشولې ان تر دې چې په دې کې بعضو چې نو هغه لوط علیه السلام له دمکي هم ورکړله نو چې کله د هغوی له دمکي هم دای ورکړله نو لوط علیه السلام په دغه وخت کې ډېر زیات پریشانه شو نو د هغې پریشانۍ په عالم کې دا خبره وکړله قال لو ان لی بكم قوة او آوی الى رکن شدید کاش چې زما چې نو په تاسو قوت او طاقت ولې ما سره چې نو هغه یو قوت حاصل ولې چې د هغې قوت په ذریعه باندې اوس ما ستاسو مقابله کړی نو دیو جن حضرات لیکلی دي چې د اسلام د احکامو د نافذ کولو دپاره صرف واز او نصیحت باندې کار نه کیږي په واز او نصیحت باندې خو د خلکو چې نو هغه زارش نشي خو ډېر کمتر خلک چې نو هغه څه کوي اثر عالي آسی ورته لګیا اوسه آسی ورته واز او نصیحت چې نو هغه کو خو اغسل ګران وي تر څو پورې چې نو هغه قوت او طاقت چې نو هغه نه نو قوت او طاقت دا چې نو هغه د اسلام د احکامو د نافذولو دپاره اهم شیز دی لکه تاسو وګورئ بدفعلۍ کار باندې نو الله دې پردې راواچوي زموږ په دې علاقه په دې ټول ملک کې چې نو هغه آی روز چې نو هغه داسې ناشنا کیسونه سړی اوري چې د سړي د خپو نه ځمکه چې نو هغه وتښتي افغانستان کې وګورئ کله چې اسلامي نظام چې نو هغه نافذ شولو صرف په دې دومره کلونه کې د سوره پوره چې نو کال سره پاسه چې نو هغه وشولو په دې کې یو پیر چې نو هغه د سکار واقع شي عبرت چې نو هغه قوت او طاقت نو د هغوی وله سزا چې نو هغه څنګه ورکړه یو یې د ګاډۍ پورې یو طرف ته وتړل یو خپ والا او یو وخت پې چې نو هغې وله بل طرف ته وتړه یو ګاډۍ په یو طرف روان کو او بل په بل روان کو په منځ چې نو هغې وشلول هلتې اوس د سړي له د زمري زړه ورکړه چې پلار دې دا کار وکړي نو اسلامي احکامو دپاره قوت چې نو هغې ضرورت لازمي دی دغه چې نو هغه استحکام دی له بچ نو هغه نظامی حکومت دا بچ نو هغه په کار استاسري نو لوط علیه السلام هم لو ان لی بكم قوة که زما چې نو هغه قوت او طاقت ما سره وس دی سوی نو چرته به هم تاسو دا حرکت نو کړو نن به زه دې ځای پورې به زما د کوره پورې تاسو په میلمنو پسې نو هغه نه وای راغلی
او آوی الی رکن شدید یا زما یو مضبوطه قبیله وې دلتي ځکه مونږ ویلو چې لوط علیه السلام خو د عراق نه راغلو کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام هجرت کوو نو دوی ورسره وکړل او بیا صدوم ښار ته دا د دغې علاقې چې نو هغه څلور ښارونه کم چې په صورت برات کې مخکې تیر شو متفقات ورته ویلو نو د هغې متکفات چې نو هغه دغه څلور کم کلي چې نو هغه ولو نو په دغې څلورو کې د دغې غټ کلی چې نو هغه صدوم ولو نو صرف په دغې باندې ځکه یادېږي بهرحال نو چې کله دغه وشو د لوط علیه السلام دا جمله ووې حدیث بخاری روایت کې هم راځي ترمذي کتاب التفسیر جلد ثانی کې هم روایت دی هغې مفهوم دی چې لوط علیه السلام دا وویلو نبی علیه السلام وایي الله دې په حضرت لوط علیه السلام باندې رحم وکړي د هغوی چې نو هغه دا خبره وکړله د هغې نه وروستو الله جل جلاله چې کم پیغمبر هم را لیږلی دی نو د هغوی قوم د خپل پیغمبر تایید چې نو هغه کړی ایمان یې پې نه دی راوړی خو د هغې خپل پیغمبر سره د خپل د قوم د پیغمبر سره د قومیت په حساب سره چې نو هغه ولاړ دي لکه د حضور علیه السلام سیرت سړی راولي هغې کې وګوري نو تاسو وګورئ د هغوی چې نو د مکې بنو هاشم چې نو هغه ټول د نبي علیه السلام سره ولاړ ول که نه ولو سره د دې چې ایمان یې پې نه راوړی خو نه دا قومیت په اعتبار سره چې نو هغه ولاړول نو د هغې نه وروسته به چې څومره هم پیغمبران راتلل د هغوی ته به خپل قومي حیثیت چې نو هغه حاصلو لکه څنګه چې نو هغه د شعیب علیه السلام قوم کې خبره کې به اوس مخکې راشي چې د هغوی ورته ووایي موږ به ته چې نو هغه رجم کړی خو که چېرته ستا قبیله نه وی نو د دغې نه وروسته بیا الله پاک چې نو د هغې خلکو په زړه کې دا واچوله نو کله چې د فرشتو چې نو هغه د لوط علیه السلام دغه پریشانی ول د هغوی ورته قالو یا لوط ان رسل ربک موږ ستا د رب چې نو هغه استازي فرشتي یو لا یصلو الیک دی موږ ته هم نشي رارسېدی او موږ خو پرې د تا له هم چې نو هغه څه نقصان نشي کولی فاسر باهلک بقطع من الليل نو دی چې نو هغه دی ورته په هغه وخت کې وي چې کله دو ډېر نه چې نو هغه قصې او خبرې بار نه نو دی د دیوال باندې راختېدلو کوشش وکړو ورپسې به نو په دیوال د راښکېدلو کوشش وکړو نو چې کله یې داسې وکړلو نو جبریل علیه السلام لوط علیه السلام ته چې ور ورته کولاو که زج راځي نو دوی چې څنګه رالل نو حضرت جبریل علیه السلام خپل یو پر چې نو هغه کولاو کو او د هغې ولې په دې مخ چې نو هغه دقه شان دوی له ووهلو دا ټول خلک چې نو هغه په سترګو ړانده شول او وتښتېدل لار ګودر چې نو هغه دې خطا شوله دې لاړل نو اوس په دغه وخت کې هم توبه یې نه وباسله الله دې موږ د بدبختۍ نه چې نو هغه وساتي په دغه وخت کې حضرت لوط علیه السلام له دمکي ورکړله چې ستا دا ساحران به چې نو هغه ځي که نه العیاذ بالله فرشتو ته دا جادوګران به دې ځي که نه موږ به سبا ستا سره چې نو هغه ګورو نو دوی چې کله دغه لاړل نو قرآن کې هم الله جل جلاله ذکر کړي دوی ته په څلور قسمه چې نو هغه سزا میلاو شوه دا واحد چې نو هغه قوم دی چې دی الله رب العزت په څلور قسمه سزا باندې که نه چاته یو قسم یا دوه قسمه سزا خو د دې کار دومره خطرناک و د هغې خطرناک کار په وجه باندې الله پاک دوی له سزا هم چې نو هغه په څلور قسمه ورکړه دوه قسمه سزا په دې آیات کې چې نو هغه مخکې ذکر کېږي نو الله رب العزت چې نو هغه بهرحال دوی ته لوط علیه السلام ته لاړ شه ولا یلتفت منکم احد ستاسو د تلو چې نو هغه اصول او آداب بدای چې تاسو به ګورئ شاته چې نو په چا پسې نه ګورئ الا امرأتک سوا چې نو هغه ستاسو د کور والا نه ځکه دا هم د دوی سره ده اوس د دې نه هم دا معلومه شوله چې نجات به تعالی اله یو سړی درکوي صرف په صحبت په آسې ناسته باندې چې نو هغه تو نشي خلاصېدی صرف په خوني رشته باندې چې نو هغه تو نشي خلاصېدی تر څو چې ستا عقیدت او ستا محبت چې نو هغه د صلحاو د نیکانو سره نو دا اوس د پیغمبر بیبي ده د پیغمبر په کور کې پاتې کېږي د پیغمبر چې نو هغه د لوریانې هم شوي دي دا ټول چې نو هغه تعلقاتونه دي خو د زړه عقیدت او محبتو دی چې نو هغه د خپل خاوند د خپل پیغمبر سره چې نو هغې نه ولو وګوره د هغې یوې رشتې والا دومره نږدې ناسته د پیغمبر بیبي ده د هغه په کور کې خوري او څکي د هغه سره هر وخت چې نو هغه ناسته او پاسته ده د هغه چې نو هغه وینه ده دا ټولې خبرې ورته حاصل دي خو د دې ټولو خبرو باوجود حشر چې نو هغې الله پاک د کافرو سره وکړو تر د قیامته پورې دا قانون پاتې شو چې نجات غواړئ نو خپل عقیده به برابرئ عقیده او محبت د زړه او عقیدت دا به درې واړه چې نو هغه د نیکانو او صلحاو سره کوي او دا صرف ظاهر باندې نه بلکې د زړه نه به یې کوي نو دې چې کله دغه ونه کړه الله دا وی انه مصیبها ما اصابهم
دې ته به هم رسي هغه چې کم د دې قوم ته رسي ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. موسی جینو هغه حضرت لوط علیه السلام ډېر خفه کړو نو هغې بس په دې اوس د خدای د عذاب زر چې نو هغه راشي نو جبرائیل علیه السلام ورته الیس الصبح بقریب سار خو بس نږدې دی لږ ټایم چې نو هغه پاتې دی تاسو اوسئ په دوی به عذاب چې نو هغه راشي. نو بیا وایي چې نو څلور قسمه سزا الله پاک دوی له ورکړله. نمبر 1 الله چې نو هغه وایي په دوی باندې کټې را ورولې دوی باندې یو نو هغه سزا ولا الله دا ورکړله چې په دوی باندې چې نو هغه وامطرنا علیهم حجارة من سجیل. الله وایي موږ به د اسمان نه د ګټو باران چې نو هغه وکړو د ګټو باران په دوی باندې وشولو. نمبر 2 الله وایي لما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها مونږ ول لاندې چې نو هغه باندې او باندې مو چې نو هغه لاندې کړل نسکور مې کړل پړ مخې چې نو هغه مو کړل. جبرائیل علیه السلام چې نو هغه دغه څلور واړه کلونه چې نو هغه وزر لاندې کړل اسمانه پورې چې نو هغه ورسول او بیا د هغه ځای نه پړ مخې چې نو ښکته راایستل د شپې چې نو هغه داسې اوچت کړل چې لوښی کم نیغ پروت و نو دغه ګیلاس دغه پیاله چې نو هغه ډکېدلې نه ده په داسې انداز چې نو هغې ټول د ځمکې د یخ نه اوچت کړل او اسمانه پورې اوچت کړل او د هغه ځای نه چې نو هغه واپس ځمکې نه چې نو هغې را پرېښودل. 2 سزاګانې. درېیمه سزا چې نو هغه په صورت حجر کې چې نو هغه ده آیات نمبر 73 کې فاخذتهم الصیحة مشرقین. په دې نه وروسته په حضرت جبرائیل علیه السلام یو مضبوطه چغه چې نو هغه وباسله په هغې چغې سره چې نو هغې څه کړلو هلاک کړل او بیا د دغه نه وروسته څلورم چې نو هغه سزا دی چې نو هغه الله پاک والا ذکر کړی د چې نو هغه په څه کې سورت قمر کې سورت قمر کې چې نو هغه آیات نمبر 37 کې الله پاک ذکر کړی دا چې هغه سزا یې ولا سور کړه دی ټول چې نو هغه پستر ګړاند کړل ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الله وایي موږ چې نو هغه د دوی سترګې چې نو هغه ډندې کړلې دغه جبرائیل چې کله پر ووالو نو دوی په سترګو باندې ړانده کړل. نو څلور قسمه سزا ولا الله رب العزت ورکړه ځکه د دوی کار چې نو هغه ډېر خطرناک و. مصومتن الله چې نو هغه دوی له دا نښهدار ولو په هر یوې دانې باندې په هر یوه ګټه باندې چې نو هغه لیکلی شو چې په دې به پلان کې مري. تفسیر خازن کې چې نو هغه لیکلی دي د نه یو سړی چې نو هغه وی وتښتېدو ان تر دې چې هغه کعبې ته حرم کې داخل شو نو چې کله په حرم کې داخل شولو هغه ګټه د دراله بهر چې نو هغه بره په اسمان کې معلق ولاړه ده 40 ورځې دی په حرم کې او ګټه بره وه 40 ورځې بعد چې څنګه د حرم د حدود نه راووتو ګټه پراله او په قضې مردار کو. نو الله وی مصومة عند ربک وما هي من الظالمین ببعید. اوس نو الله پاک وی دا ګوره د چرته ظالمان نه دا خبره لري نه ده. دوه چې نو هغه د هیه ضمیر چې نو هغه دوه مرجې دي یوه مرجه چې نو هغه دا ده چې دغه کمه ګټه د دوی دپاره وه که نن هم څوک دا ظلم کوي دا ګناه چې نو هغه کوي نافرمانی کوي بچهبازي کوي الله وی د دغه سزا نه ګوره محفوظ نه دی نن هم په د باندې دا سزا راتلی شي. وما هي من الظالمین ببعید. او دویم چې نو هغه هیه ضمیر دا دغه قریې او کلي ته چې نو هغه راجع دی. الله وی دا کلی ستاسو نه لرې نه دی تاسو چې کله د شام سفر کوئ تاسو له په لاره کې چې نو هغه دغه کلی راځي د هغوی کنډرات ته وګورئ. اوس هم هغه ځای چې نو هغه په بحر میت باندې چې نو هغه مشهور او معروف دی بحر مردار ورته هم ویلی کېږي په هغه ځای کې تورې اوبه دي د هغه د ځمکې د سطح نه ښکته د نن ورځې پورې په هغې کې یو زنده سره چې نو هغه نشته نه پکې کیړلی شته نه پکې چنجی شته نه پکې چې نو هغه چندخه یو شی چې نو هغې طرف ته راځي او نه په دغې کې پاتې کېږي. نو ځکه الله وایي وما هي من الظالمین ببعید. الله دې موږ د خپل ګرفت نه وساتي. قال نو ویلو لوط علیہ السلام لو ان لی کاش چې وی ما د پاره بکم په تاسو باندې قوتن څه طاقتو او آوی یا ما پنا اغستلی وی الى رکن شدید یو زور ور قوم تا قبلی تا. قالو نو اویلو دے پرشتو یا لوتو اے لوط علیہ السلام ان رسول ربک بشک مونگے ورا لکلی شوی پرشتی استا دربو لیسلو الیکا هرگز دو نشی رسیدلی تا فاسر بی اهلکا بس بوزتو اخپل اهل اخپل کسان بقطع من اللیل پس حصہ دشبکی ولا یلتفت او رست دی انگوری منکم لتاسونا احد یو کس الا امرأتک سوا استاسو دخزنا ببنا
انه بشک دا سزا مصیبها رسیدن کی داغی تما آغا اصابهم چه کم نور ترسیگی ان موعدهم بشک دا دی وعدی وخو الصبح آغا سبا دی الیس الصبح بقریب آیا ندی سبا نزدی فلما پس هر کلا جاء چراغ امرنا زمونگا حکم یعنی دا عذاب جعلنا نکڑو منگا آلیها اوچد دی بر طرف دی صافلها لاندی و امطرنا اورا اورونو منگا علیها پاغی باندی حجارتا ین بدغی کلی حجارتا کانی من سجل دقرت کانی منصوت پر لپسی مصومتا نخدار عند ربک استاد رب بنزمان دی وما هی او ند دا کلی من الظالمین د ظالمانو نبی بعید سلری